بسم الله الرحمن الرحیم نننی پروګرام سره زه یم سید کبیر الله شاه. دا وخت مو سره د ان پی پارټۍ سینیر سیاستدان سردار حسین بابک صاحب موجود دی. هغې سره به خبرې اترې کوو د قبایلي جرګې په اړه باندې. سر دا راته ووایي چې قبایلي سیمه کې بیا ترخګر راغلی دی او جرګې روانې دي، نو آیا د جرګې زموږ عام ولس له پکار دي که دا زموږ حکومتي چارواکو له پکار دي؟ مهرباني اوس خو ګوره ولس دومره تنګ شوی دی چې که تاسو وګورئ نو په دې کاروایانو کې تاوان چې دی هغه ولس ته رسي، وژنې چې دي هغه د ولس نه کېږي. نو ولس خو داسې ځای ته راغلی دی چې یا خو به دې دهشتګردۍ ته وسودرېږي یا به ترېنه کډه کوي، په دې کې بله لار نشته. او که موږ وګورو نو حکومت انتهایي غیر سنجیده دی، دې طرف ته هېڅ توجه نه کوي، نه په سنجیدګۍ سره دا مسله چې دا مسله ګڼي. لکه موږ د پښتونخوا حکومت ته وګورو نو د پښتونخوا حکومت انتهایي غیر سنجیده او غیر ذمه داره رویه چې ده هغه خپله کړې ده، بیخي تماشه کوي. او ولس چې دی دا وګورو اوس په ماموندو کې خلکو کډې چې کوم دی هغه په سر کړې، دا چې کوم تیرا ته وګورو نو خلکو کډې په سر کړې. نو په کار دا دی چې حکومت دې مسلې ته مسله ووایي او دې مسلې حل وباسي. ګوره حکومت چې دی د کمزوری نه شي کېدی، نه ریاست کمزوری کېدی شي. که خلکو ټوپک راغستی دی او هغوی وایي چې موږ خپله نظریه به د ټوپک د لارې سر ته رسوو، نو دا خو د حکومت کمزوري ده، دا د ریاست کمزوري ده. نه ده په کار چې حکومت او ریاست خپله کمزوري په داسې ماحول کې چې د 50 کالو نه که موږ وګورو نو دهشتګردي ده، د 50 کالو نه که وګورو نو دې خلکو کډې په سر کړي دي، روزانه خپلې جنازې اوچتوي، یا مثال د خپلو شهیدانو کلیزې مانځي، یا خپلې جنازې مثال که وګورو نو خپلو مړو ته ناست دي. نو دا ډېره زیاته عجیبه غونته خبره ده چې حکومت چې دی په دې ماحول کې بیخي که مرکزي حکومت دی که صوبایي حکومت دی هغوی سنجیده نه دي. سر در کومه پورې به دا راځي او دغه به رواني؟ مبارک زیب چې کوم دی منتخب شوی ایم این ای دی، هلته کې ناست دی پارلیمنټ کې، هغه نه خلک عوام ګیله لري چې یاره مطلب زموږ منتخب سړی دی او هغه د خپلې حلقې اواز نه اوچتوي، موږ چا له لاړ شو؟ دا د یو کس ذمواري نه ده، دا د ټول په قومي اسمبلی کې چې د پښتونخوا سوره ایم دي، دا په سینټ کې څنګه چې ایمل خان لګیا دی او یوازې تاسو وګورئ سینټ کې ایمل خان لګیا دی، دا د پښتونخوا چې سوره سینټران دي بلکې د ټول پاکستان دا پارلیمان چې دی هغوی له پکار دا دی چې دې مسلې ته مسله ووایي، هغوی له پکار دی چې دې مسلې حل وباسي، هغوی له پکار دی چې دا دهشتګردي دلته ودرېږي. تاسو وګورئ پنجاب کې ریاست غواړي چې هلته دې امن وي، نو هلته امن دی، اوس دلته خو امن هغوی غواړي نه. نو ټولو خلکو له پکار دي چې اواز یو کړي، ولس له هم پکار دي، ایم این ایز له هم پکار دي، ایم پی ایز له هم پکار دي، او ټولو خلکو له پکار دي چې اواز یو کړي او په دې خاوره کې امن راشي. امن به څنګه راشي سر؟ موږ څه غواړو چې لکه امن راشي؟ موږ تنګ شو، عوام تنګ شو د دې نه چې امن راشي. ګوره دا خو حکومت پورې منحصره ده، لکه څنګه چې موږ دلته حکومت ته ګورو چې هغه غیر سنجیده دی. که حکومت یو پولیټیکل ویل سره په میدان باندې ودرېدو او د سیکورټي فورسز مورال یې اوچت کړو، د خلکو مورال یې اوچت کړ، دلته به امن راشي. ځکه چې افراد چې دي هغه په ریاست ضرور نشي کېدی، نه افراد چې دي هغه په حکومت ضرور کېدی شي. لکه دا خبره ډېره زیاته واضحه ده، په دې کې دویمه رایه نشته چې ولس چې دی د ولس یو خپل طاقت دی، ولس راپاڅېدلی دی، په کار دا دی چې حکومت ورسره ودرېږي او ریاست ورسره ودرېږي او دلته په دې خاوره کې امن راشي. سر د ګوټ طالبان مطالبات څه دي؟ هغوی څه غواړي؟ هغوی څه غواړي؟ دلته به دغه بدامني غواړي چې دغه بدامني دلته جوړه کړې ده او دغه بدامني دلته روانه ده. دا خو د حکومت ذمواري ده چې آیا هغوی د دغه دهشتګردو په صف کې ودرېږي که د ولس په صف کې ودرېږي. موږ خو چې ورته ګورو نو حکومت تماشه کوي، هغه خو د دهشتګردو په صف کې ولاړ دی، نو دلته به امن څنګه راشي؟ امن خو باید رالي چې دلته حکومت یو پولیټیکل ویل سره په میدان باندې ودرېږي او که افراد راپاڅېدلي دي او دغه د اړې ګړې جوړوي، یا هغوی افراتفري جوړه کړې ده، یا هغوی د یرې او د خوف او هراس یو ماحول جوړ کړی دی، نو دا د حکومت ذمواري ده چې حکومت راپاڅي او خلکو له تحفظ ورکړي، د خلکو سر له د خلکو مال له تحفظ ورکړي، او دا د حکومت بنیادي ذمه داري ده. امن مارچ اعلان یې کړی سر، امن مارچ به کېږي اسلام آباد ته. دلته کې زموږ صوبایي حکومت چې کوم دی هغوی خپل مارچ کې بیزي دي، نو څه به وایي؟ ټول ولس له پکار دی چې دا د کوم امن مارچ اعلان ټولو سیاسي ګوندونو مشترکه کړی دی. پکار دا دی چې د پښتونخوا ټول ولس راپاڅي او اسلام آباد طرف ته دا د امن مارچ چې دا کامیاب کړي. د هغې وجه دا چې بغیر د دې نه اوس نه کېږي چې تر څو پورې ولس نه دی راپاڅېدلی او ولس راپاڅېدلی دی. اوس موږ ګورو چې په هره ضلع کې امن پاڅونونه کېږي، موږ ګورو چې په هره ضلع کې د امن دپاره اواز پورته کېږي، څنګه چې دا ټول خلک دغسې یو شوی دی. چې د سپینې جنډې د لاندې د اسلام آباد دغه 23 اګست چې دی چې هغه دغه مارچ چې دا کامیاب کړي.
ډیره مننه سر د ټایم راکولو. دا و سردار حسین بابک صاحب سینیر سیاستدان. دا و زموږ نننې پروګرام. د بل پروګرام پورې مال او زما ټیم لره کی اجازه د لوی الله پامان.